شکر وباسئ چې جمدي ګرځئ څه حکومت ووالی خفه کېږئ ما څه ښځو ووالی په بلاګانو موږ هم اورېدلي بیخه مو د ښځو لپاره چې راوړو ښځه داسې سر خوړلې کندو تنور دی چې ډکېږي هم نه نه په جامو مړې شوې نه په جرابو مړې شوې نه په کېړو مړې شوې په هغې کې هم وایي موږ خو داسې موږ له خو اسلام حق را نه کوي اسلام در سره نور څوکي مسلماني در سره نور څوکي تا له خو اسلام هغه حق درکړو ته خو بیا جمدی ښخولې په میراث کې خو د ښځې حق نو ته خو یې کور کېنولی د کور سردار یې دنه جوړه کړه او بالښت ته دې ډډه والې ده او ګوته خوځی دا شی راوړه ټماټر راوړه دا راوړه دا راوړه او زمونږ دا چې کوم یې خفه کېږي ما لکه پښتانه یو مونږ ټول څو کال وایي او څو کال نه وایي بار هم برید داسې یې بار برید داسې جغی بار سړی وایي بس د زمرۍ د برید ونیوی او چې کور ته لاړ شي برید لاندې بیا داسې او اسلام کې ما خو د ټول حقونه پوره کړل ګوډ کوم چاري کوم تاله راوړم مزدوري کوم تاله راوړم بجلیګر مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي د ښځې ټول حقونه پوره کړي دي یو یې پاتې دی وایي یو حق او یو دا دی چې وایي د دې بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم او دا په ځان راسواره کړم هلکه خبره ټیک کوم که غلطه کومه سپینې خبرې درته کوم زما یو دوست تاسو به پیژنې بشیر جان په سترګو ړوند دی هغه کله ماته وایي ما له ښځه وکړم خدای قرآن ته وګوره پام کوه ګوره دا ښځو والا ټول تباه و برباد دي خو غږ نه کوي غرق دی او په دې ګرانۍ کې خو تباه شو رونو بنیادي خبره درته زه وکړم زما به منې انشاءالله دې کې به ستاسو خیر حرام خوري مه کوئ حلاله ګټئ په لږه حلاله کې چې کوم برکت دی قسم دی که دا په ډېره حرامه کې وي په بل طرف وځي نو خبره ان لرې لاړه